پیش مچ درو شلو تاویا وای اوس پیش ما چې درو شلو تاسو وای وكتب عمر بن عبد العزيز الى علي بن علي ان الايمان فرائض. عمر بن عبد العزيز مخکې والي د مدینه منوره به په یو کم سل هجری کې خلیفہ شو د اسلام. دا مبارک شخصیت چې اول جمع د حدیثو ته کړی ده. د اراده د جمع د فقه کوله، دا د فقه اراده ته اشاره ده. او د دې اراده د پوره کولو نه مخکې وفات شو. خپل رشتہ دارانو زهر ورکړ، ځکه هغه رشوت بند کړ، سفارشونه بند کړل، او چې کوم د اهل رسول نه ځمکې اخیستې وي یا اوقاف باندې قبضه کړې وه هغه ټولو ته واپس واخیست. نو هغوی وله زهر ورکړ. نو د یو څلوېښت کال عمر کې وفات شو، یو څلوېښت سي. نو ما ورته ویلي که عمر بن عبدالعزیز جمع د احادیثو کړې، دا مو د لرام شي کتاب العلم کې د بې اراده د جمع د فقه یې کړی وه. ځکه احادیث مبارک خو قصص وي، واقعات وي، د هغې نه احکام معلومول او په ترتیب سره یې جوړول او ذکر کول، دا کار خو د فقهاو کرامو دی. ځي ورته چې به نه ګورئ د دې نه مه نو د حقیقت پلار کوم راپاڅو لمونځ بیانوي. دا خو فقهان کوي چې لمونځ کې دومره فرق، دا خو بیا خبره ده که د فرض او د سنت نفسونه پې واردي. نو فقهاو عمل ګورې د امت په فقه حدیث مبارک د هغې مستدل ماخذ دی، خو د هغې نه استنباط او مسائل معلومون دا د هر کجابودي کار نه دی. دا فقهاو یو نقشه د عمل پیش کړه موږ ته، په دې روان اوسئ. اوس ذمواري اخوا په دې ده چې کوم حدیث نه معلوم کړه، کوم حدیث نه کوم آیات نه څنګه یې معلوم کړه. نو دا خو د هر چا کار نه دی. یو ډاکټر تا ته نسخه پیش کړه دا وخوره، نو د ډاکټر خو احسان دی، خو که ته وایې چې دا ډاکټر څنګه دا نسخه معلومه کړه، څنګه استنباط یې وکړه، دا دارو د کوم ځای نه راوړه او دې دارو کې دا اثر څنګه راغلی او دې کې څه سیولی شي، نو په دغې فکر کې به بیا ستا عمر تېر شي او څه ته به ونه رسي. نو تا سره خو ډاکټر احسان وکړه، فقهاو مونږ سره احسان کړی دی. دین یې راته اسان که واضح یې ښکلې لایحې د عمل یې وکړئ. تاسو په دې روان اوسئ. اوس هغې معلومتیا کړي دی او محنت او خواري. ټیک ده چې یو عالم له خدای دا قوت ورکړي چې د فقهاو مقام ته ورسي ټول، یا په بعضو مسایلو کې استنباط وکړي، نو حق دی دا نو اچھا منع کړی نه. وار کو جابودي چې نسوار خرڅوي دکان کوي، سیکرې چلي، هغه ته وایي ته داسې شه، مذهب پرېږده. زناوره دا خو بېدینه کې دا تقلید او مذهب دا په دین باندې د پابندۍ یو مزې دی، ډېر کلک وتړ. او چې ته دې دا مزې وباسې کوه، خپل دلیل معلومه وه، نو انشاءالله به قادیاني شي. لکه هغه د قادیاني کتاب وګورې، ما ته د دلیل مضبوط ښکاري، هغه په دلایلو څه کوي. انشاءالله به عیسایي شي، وایي ما ته د دې دلیل مضبوط ښکاري. انشاءالله به یهودي شي، انشاءالله به شیعه شي. نو د پابندۍ کې دې د فتنو نه بچ دی. نو چې څوک د پابندۍ د مزې د سټ نه لر کوي د مسلمان، دا د فتنو دروازه ورته کلاوي. پوهېږې په خبره؟ الحمدلله. نو فقهاو احسان کړی د امت سره، ته به یې شکر ادا کوې او دعا به ورته چې څوک وایي فقها ضرر کوي، انا لله. ذهن د خدای څنګه مسلمان دی؟ دی خو د دین نه نه دی خبر. هدایت ته کنزل کوي، فقهاو ته کنزل کوي. هلکه هغوی خو د امت خدمت کړی دی. نو عمر ابن عبدالعزیز خلیفه راشد حمص کې خښ دی. د بني امیه او د بادشاهانو قبرونه خلقو وران کړي دي، دې ته ظلم یې کړو. نو د بني عباس انقلاب چې په راغی 132 هجري کې، نو د حضرت معاویه خبر پاتې شو، او د یزید ابن معاویه زوی معاویه د هغه نوم و، د هغه خبر پاتې دی، زه ورغلی او یو د حضرت عمر ابن عبدالعزیز. نور ټول یې روان کړي. بني عباس په سخت انقلاب راوست، ټول یې مړه کړل او واړه یې مړه کړل، څه ته یې وتښتېدل او لوست.
یوسل 2 هجری پورې د بني امیه بادشاہي وه. بیا یوسل 2 نه د بني عباس دور شروع شو 650 هجری پورې. 650 هجری کې تاتاریان راغلل، نو د حکومت د اسلام یې دړې وړې کړ. نو بیا مسلمانان راغونډېدل، نو 2 حکومت یې جوړ کړ. یو ته خلافت عثماني وي، د عرب او ترک ټول د هغې تابع وو، او یو ته خلافت مغولي وي، بابر او همایون او اورنګزیب، دا په دهلي او په هندوستان کې. بلخ بخارا پورې دا خلافت مغولي تابع وو. کابل، ایران، هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، برما او اخوا ملکونه البانیه او د روس دا نوي ملکونه چې آزاد شو، او عرب دیارلس، اسرائیل، دا ټول د خلافت عثماني ماته. هلته فقه حنفي و ځکه احناف وټول، او دلته فقه حنفي و ځکه مغول وټول. نو هغې د قانون دپاره یو کتاب جوړ کړ، المجلة الاسمانیه، 2 جلدونو کې. او دلته عالمګیري جوړه شو د سلطان اورنګزیب زمانه کې. نو عمر ابن عبدالعزیز، خدای پاک داسې عجیبه مبارک ذات دی چې جمع د قرآن په لاس د صحابه وکړه، او جمع د احادیث مبارکې په لاس د تابعین وکړه، او جمع د فقه په لاس د تبع تابعین وکړه. هر یو ته خپل مقام ورکړه. نو قرآن او حدیث منبع د ماخذ دی د فقه. فقه دا که تصوف دی، که علم کلام دی، دلائل نقلیه او درجه کې ټول ماخوذ دي د قرآن او د حدیث. نو قرآن او حدیث منبع ده. نو ته په عمل په هغه څیز کې چې د هغې نه چا معلوم کړي، تا ته یې نقشه ښودلې، لمونځ کې دا فرض دی، لمونځ کې دا سنت دی، اودس کې دا دی. نو مونږ سره احسان وکړه. خبره مې بده وکړه که صحیح مې وکړه، غلط ایمان ته وایي، زم انسان یم. دا تقلید د غاړې نه وښکل، دا ګورې د فتنو دروازه کلاول دي ځان ته. بیا سړی قادیانې کېږي. نن د فقه نه انکار په فقهاو پورې خان دی، د حدیث څه کړي دي. نو ډېر خلک چې اوس هم هغې احادیثو پورې خان دی. او دا بخاري دا کوم ځای نه راغی، ترمذي دا کوم ځای، دا وی عجمو ایرانیان دا سازش به جوړ کړی. دې ته عجمي سازش وایي. دا منکرین حدیث، د منکرین فقه دلایل څه دي؟ دا منکرین حدیث هم دي. په قرآن باندې عمل کوه، قرآن بس دی. او تبیانا لکل شی، او قرآن په اصل کې حدیث دی، ځکه خدای وایي فبأي حدیث بعده یؤمنون. نو آذان ته اهل قرآن وایي. اهل قرآن وایي یعنی منکرین د حدیث. منکر لفظ خو سپک دی، نو منکرین حدیث نه وایي اهل قرآن. اهل حدیث ځان ته اهل حدیث وایي، دا منکرین د فقه. نو منکر فقه چونکې سپک لفظ دی، نو مې ځان له اهل حدیث غوړی ښه دی. اهل حدیث خو ټول علما دي الحمدلله، 4 واره مذاهبه، و هغې فقه نه مني، نو ځان ته اهل حدیث وایي. لکه حدیث چې څوک نه مني، ځان ته اهل قرآن وایي. نو دا چې څه دلایل د منکرینو د تقلید نه اورئ او د مذاهبو نه، دغه دلایل د منکرینو حدیث دی. وایي دا عجمي سازش دی، دا بخاري پکې څوک دی؟ موږ به بخاري پسې روان، عجمي سړي پسې کابلې راغی د شمالي اتحاد والا. انا لله. موږ یې رسالې بو راځي خان دي احادیثو پورې. عجمي سازش وایي دی، مذهبي داستان ہے، مذهبي قصې. نو احادیثو ته مذهبي قصې، او داسې خبرې ته به کافر دی قطعا، ځکه علما ورته کافر وایي چې څوک احادیث نه مني. خو دقه شان دلایل وایي، همدغه طرز دی. نو چې څوک فقه نه مني، بیا سال نه په حدیث شروع کړي، څوک حدیث نه مني، سال نه بیا په قرآن شروع کړي. قرآن چې بس بیا کمیونست یا آخري سړی بیا دهري کېږي. نو قرآن کې کمزورې خبرې په لښته باندې د ګټې نه وبوځي. وقل نضرب بعصاک الحجر، دا څه وایي؟ دا خو موسی علیه السلام لښته خدای ورته وایي په دې ګټو مټو چینو کې ګوره، نو چینې معلومه کوي داسې لښته وه، نو چېرته به چینه راوځي. او فقل نضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالعظیم. دریاب په لښته وشلېږي، د عقل مني.
دا خو په تیز راتلله اوبه کمې وې، نو سړی تیز رواني نو لاره په خپله جوړېږي پکې، چر پکې جوړ شوی، لخته واچې چر معلومې چېرته په ډېر اوبه ورنه شي، نو لخته به یې مخکې کېښوده چې په زیات اوبه ورنه شم چې کوم دی سړی تللی شي. وی فقلنا اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان وارسلنا علیهم طیرا ابابیل، مارغان شي، مارغان څو په کاڼو ویشتي شي، دا خو پې دانې راوختې. نو سال د قرآن نه د معجزاتو نه دا زما دلیل دی، زما دلیل مضبوط دی. هر څوک ته په دلیل پسې ځه، دی په دلیل کېږي. که د انسانو خبره مو اورېدې هغه د دې نه هم زیاتې خیرات دي. غوا ته به څوک خدای ووایي، د غوا میتیازې به څوک کوز کړي، لاس هغوی داسې دلایل وایي چې بیا ستا غوندې مولی جواب هم نه شي کولی. عمر ابن عبدالعزیز اراده د تدبین د فقه وه، وفات چې ما ته یې زهر ورکړی شو. داسې مبارک شخصیت دی چې دی والي په مدینه کې هغه مره تقوا پکې هغه وخت کې لا نه وه. نو حکم مرتلا سلیمان بن عبدالملک وفات کېده، زوی یې نو، زامن یې ماشوم و. یو عالم ته وایي زه څوک خلیفه کړم، سهل بن ابي حازم ته. هغه ورته وایي ستا په رشته دارانو کې ستا اوښې د خور دې پې واده ده، د مدینې منورې والي هغه خلیفه کړ. وی ښه. نو سلیمان بن عبدالملک ورپسې خبر ورولېږه، تر زویم و اوښې فاطمه پې واده وه د خور. هغه تلاوت کړ او بیا په ژړا شو، وی دا خو راته لویه ذمهواري حواله شوه. او مدینې نه چې راتلو دا آیات یې وې، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اسنه چې زه په دې آیات کې داخل بیا چې راغی ښځینې ته وایي، وی زما د بدن نه شهوت تښتېدلی دی، دومره راباندې د خدای یاد راغلی چې دې قوم سره به څه کوم، نو زه تا ته نږدې کېدی نه شم، صافه صافه خبره درته کوم. خدای ته وایي نو که نوجوان یو کم 40 کاله خو تاسو یې، نو که دې خوښه یې زه به تا پرېږدم ځان له خاوند وکړه، ستا تقاضا به پوره کوي، زما د بدن نه خو تقاضا تښتېدله. او یې خیر دی، ما ته خپل حق معاف کړی دی. ما په خپله وایي دا 2 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې بادشي کړې ده، دې کې غسل د جنابت نه دی کړی، یعنې ما ته نه دی رانږدې شوي، دا څومره ګران کار. نو بیا چې وایي ښه ما سره به ژوند تېری وي او نو تقاضا خو به نه کوې نه، وایي ښځه ته یو بله خبره ده، ستا ته د بادشاه لور وي عبدالملک ابن مروان، 20 کاله یې بادشي کړی او د 5 بادشاهانو خور ده. نو تاله چې دا کالي څومره جوړ شوي دي دا یې د خزانې نه جوړ کړي دي او دا د مسلمانانو حق دی، نو دا ټول داخل که په خزانه کې که ما سره ژوند تېری وی ښه. نو ټول کالي او زیور او هر څه یې واخېستل او په خزانه کې داخل، بس بیا ورسره ژوند تېری مې وفات شو. کتبه باندې ورته شعرونه لیکلي دي، ما ځان سره کتاب کې لیکلي دي، ځکه حمص کې ښخ دی، زه خصوصا ورغلم د ده زیارت له، ځکه لوی شخصیت دی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، شام کې حمص کې. نو داسې شخص به څوک وي. نو عمر بن عبدالعزیز خپل یو والي ته خط ولیکه، عدي ته، دا په جزیره باندې عامل او په موصل او جزیره په عراق کې دی. نو دی د هغه دی والي ورته خط ولیکه، ان للایمان فرائض و شرایع، په ایمان کې څه فرائض دي څه شرایع دي، لیکلي عقاید او فروع و حدودا و سننا، څه زواجر دي او څه پکې آداب دي، یعنې څه پکې عقاید دي، څه پکې اعمال دي، څه پکې حدود شریعه دي زواجر، او څه پکې آداب د ژوند دي. نو ګوره بنیادي 4 څیزونو ته ورته اشاره وکړه، ان للایمان، ایمان کې فرائض دي، شرایع دي، فرائض نه مراد عقاید شو، شرایع نه مراد احکام شو، حدود زواجر شو، حد شریع څه ته وایي،
او سنن آداب د جن. فمن استكملها کچا دا پورا کړل فقد استكمل الايمان، ایمان یې پورا کړ. ومن لم يستكملها کچا دا پورا نه کړل لم يستكمل الايمان، ایمان یې پورا نه کړ. فإن عائش کزه جملې پاتې شم فسأبينها لكم، دا بټول تاسو ته واضح کوم زور په زور او زیر په زیر ارس برتو لیکم چې عقاید داري شرایع داري دا قرآن او حدیث کې دي. دا هغې وضاحت کو، مراتب و قیام کو او تفصیل کو، دا خو د فقهاو کرامو کار. په قرآن او حدیث باندې عمل د بغیر د فقه نه کیدی نشي، ځکه حدیث ماته ټول اکثر د حکایات او د امثال په شکل کې هغې نه احکام معلومات د فقهاو کرامو کار. حتی تعملوا بها، چې عمل پې شروع وکړي. وین اموتو که زه مړ شم فما انا علی صحبتکم بحریص، ما سره ستاسو د جن شوق نشته، د دنیا د جن شوق مې نشته چې تاسو سره جمدې پاتې شم ډېر، یعنې دنیا پسې نه یم خفه، که مړ شم بس مړ شم. اراده یې کړې وه خو پوره یې نه کړه. او جمع د احادیث یې وکړه تابعینو په لاس. ابن شهاب زهري ته یې خط ولیکه ابوبکر بن عمرو بن حزم ته ما ته ویلي کړه. واول جامع للحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر بن عبد العزيز یاد. د دې جملې نقل کولو کې مقصد څه دی؟ دې خو مقصد زیادت د ایمان او نقصان د ایمان ثابتول غواړي او ترکیب په ایمان کې. نو د دو ځایونه د استدلال ځایونه دي. اول په ان للایمان فرائض کې، او دویم په من استکملها استکمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. دو ځایونو کې استدلال. اول خدا چې ایمان کې فرائض او شرایط ټول داخل دي او حدود او سنت. نو اسلام د ایمان مرکب شو د دې څلورو شیانو نه. نو هر مرکب قول داسې اقوال دي څه افعال دي، او هر مرکب قابل د زیادت او د نقصان. نو الایمان قول و عمل ثابت شو او یزید و ينقص ثابت شو. او د دېمه جمله کې فمن استکملها استکمل الايمان، که چا دا په دې ټولو عملو کړو ایمان یې کامل دی، او که چا په ټولو عملو نه کړو ایمان یې کامل نه دی. نو کامل چې وي نو هغې ته څه وایي؟ ناقصه. نو کمال او نقصان ثابت شو. که چا په دې ټولو احکامو عملو کړو ایمان یې کامل، که چا په دې ټولو احکامو عملو نه کړو ایمان یې ناقص. ایمان کې نقصان او کمال نه دا دعوه نه ده. امام بخاري ډېر لوی نظر لري او ډېر لوی شخصیت. څومره ادلو ته اشاره یې لکه د ایمان مسله د ټولو نه اهمه وه چې څوک د تعبیر د زیادت او د نقصان نه ځان ساتي لکه متکلمین. نو هغې وایي دا ستا دعوه باندې ثابت شي که ان الایمان کې لام د جزئیت دپاره شي چې د ایمان شرایع او حدود دي یعنې اجزې دي، او کلام دپاره د اختصاص شي نو جزئیت خو نه ثابتېږي. لکه خلک وایي ان له لابلا و ان له لمالا، د فلانکي اوښ دی او د فلانکي اموال شته. نو دا ابل او اموال خو د هغه اجزا نه دی. الجل للفرس، زین د چا دی؟ د اس. والکتاب لفلان، دا کتاب د فلان کې دی. نو لام خو په تملیک او په اختصاص دلالت کوي، په جزئیت نه کوي. نو دا خاص دی، ایمان کې دا څیزونه داخل دي، دا خواص ته ایمان دی. نو استدلال واضح نه دی. نو متکلمین لام په اختصاص حمله، دی لام په جزئیت حمله. دیم استکمال دی. نو استکمال کمال کوئی په اوصافو کې استعمالیږي او تمام په اجزاو کې. متکلمین داسې وایي. نو که چا دا پوره کړو ایمان کامل شو په اعتبار د اوصافو سره، اعلی درجه شو. او که دی پوره نه کړو ایمان په اعلی درجه کې نه دی، نو تفاوت په اعتبار د اوصافو سره خو متکلمین هم وایي قوتا و ضعفا. کامل ایمان معنی قوی الایمانی او غیر کامل ایمان معنی ضعیف الایمان.
داسې نه چې د ایمان لس اجزا کم شو پکې نو لس پاتې شو، لس کم شو. ما ورته ویل د دې ټوله جګړه بنا په دې ده چې هغې ایمان نوم د تصدیق وایي، نو چې څوک تصدیق فقط وایي نو هغې کې زیادت او کمې نه راځي. ځکه تصدیق چې چا پورې متعلق دی به ټول منې، خدای به منې، رسول به منې، ملایکې به منې، قبر عذاب به منې، حساب به منې، جنت دوزخ به منې. که د یو جز نه د انکار وکړه خو مؤمن پاتې نه شو. نو چې څوک ایمان نوم د تصدیق فقط ګڼي هغې پکې خود زیادت او نقصان نه وي، ځکه تصدیق کې زیادت او نقصان نه راځي. او چې څوک تصدیق قول او عمل او فعل او درې واړه ګڼي نو هغې په خپله زیادت او نقصان وایي. خو دا زیادت او نقصان د هغې قول او فعل ته وایي. نو متکلمین د دې نه انکار نه کوي. بنیاد د نزې هغه دی چې متکلمین د اعمالو ته فروع او مقتضا او لوازم وایي، اجزا نه وایي. او محدثین کلام ورته اجزا وایي. بے محدثینو باندې اعتراض واردېږي چې قاعده په اجزاو کې خدا دا متساویت الاقدامي په نسبت سره مجموعې ته انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي. دا ظاهره خبره ده. محدثین کرام دا کوي چې یو اجزای حقیقي بل اجزای فرعیه. نو د اعمال او اقوالو ته اجزا عرفیه او فرعیه وایي، او تصدیق ته جز اصلي وایي. نو بیا ما خبره شوه وی د دې داسې مثال دی لکه د اونې او د څانګې. د اونې یو ویښ دی یو یې څانګې دی. نو د څانګې په کټ کېدو سره اونه ختمېږي نه، او د ویښ په ختمېدو سره اونه ختمېږي. چې ویښ دی د اونې پرې کټوله اونه ختم، او چې ویښ یې برقرار دي څانګې ته پرې کښې نو اونه ختمه نه ده. نو هغې د افسان او د اصل سره تشبیه کوي. نو اصل یې تصدیق دی، د اعمال یې افسان. محدثین کرام وایي دې ته اجزای عرفیه وایي، او تصدیق جزء اصلي دی. نو چې څوک انحصار د ایمان په تصدیق کې وایي هغې زیادت او نقصان نه وایي. ځکه تصدیق خو داسې عقیده ده چې تعلق دا کومو څیزونو سره چې لري یو کې به کمې نه کوي، مجموعه ایمان. ماته بنیادی نزاع حقیقت کی شد راضی رہا، خود تعبیر کے فرق ہے. نو حافظ ابن تیمیہ دا غی مطلب ہم صحیح دے، محدثین ہم صحیح دے. خود تعبیر کی بدعت کرے چې ایمان زائد کیږي نو ناقص کیږي نه. چې قرآن کې راغلی دی یزید ایمان او حدیث کې راغلی دی معنی ولې تعبیر پې نه کوي. وقال ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم اندے کی مرتبہ استدلال پر دو جن. ابراہیم علیہ السلام وی ولکن لیطمئن قلبی. قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولکن لیطمئن قلبی. دو استدلال پر دے کی چې اطمینان یو مرتبه ده چې دا وخت ورته حاصل نه وه، نو دا د معاینې نه پس حاصلېږي. ولکن یطمئن قلبی چې زړه ته مې اطمینان راشي، یعنې ایمان مې زیات شي. خو چونکې استدلال واضح نه دی ځکه دې کې زیادت لفظ رانه دی او نه ایمان لفظ راغی، اطمینان راغی او قلب راغی. نو د دې وجې نه سلسلې د آیتونو نه دا جدا کړی دی. پوهېږې که خو صریح و په دعوه کې دا صریح نه دی. دې نه معلومېږي چې اطمینان راته د زړه حاصل شي. نو نه پکې لفظ د زیادت شته نه پکې لفظ د ایمان شي. خو دومره ورته خدای ستا ایمان نشته سو ایمان خو مې شته خو چې اطمینان راته راشي، یعنې اطمینان سره به مې اضافه راشي په ایمان کې. نو اضافت یې ضمناً ثابته شوه. خو جدا یې کړه آیتونه ځکه صریح نه په دعوه کې. قصه څه وه؟ ابراهیم علیه السلام خدای پاک ته خدای ته راته وویل زه خو وینم چې سړی مري، نو مرګ خو مې لیدلی دی، خو د مرګ چې مړ سي جنبي شي دا په سترګو نه لیدلی. نو خدای ورته وایي ستا شک دی څه ویې نه، شک خو مې نه دی ځکه سوال کې دوه احتمال راځي. خدای ته هر څه معلوم دی، خو د هغه عزت د هغه مقام محفوظ ساتي چې څوک آینده دپاره د ونه وایي چې د ده دا سوال د شک دی.
یو سړی وي مال ډېر خسته خط راځي بل ورته ته ولیکه نو د ده د وینا لیکلو دوه مطلبه کیدی شي اول ورته تعجیزا وي یعنې نشي کولی یعنې وکړه وایي ما شپېته ګزه ټوپ والی ته ورته یې وکړه یعنې نشي والی بیا هم دا چې یقیني چې والی شي خو چې زه ووینم چې ماله خوند راکړي لکه یو قاري مشهور قاري باسر او راشي ته ورته صاحب قیرت راته ووایه نو خوند درکړي نو دا خو راته معلومه ده چې قیرت یې خو ډېر ښکلي دی خو ما اورېدلی نه دی نو چې زه یې پخپله ووینم نو د سوال کې باره احتمال و دا و چې دا سوال دی د شک د وجې نه دویم دا چې سوال د تعجب او د لیدو لپاره نو خدای پاک سوال او جواب دلته قائم کړ قال ولم تؤمن قال بلا ایمان دې نشته سنې سوال دی د شک د وجې نه دی ځکه شک په هغه څوک کوي چې ایمان نه لري وینه قربا خدای پتا مې یقین دی خو چې زه په خپلو سترګو وینم قال فخذ اربعة من الطير فصرهن الیک نو دې ته ایمان د مشاهدې وایي نو دې سره اطمینان قلبي زیات تاسو دا چا حج نه کړی که نه خو د ټولو دا یقین دی چې مکه مکرمه شته که نه او مدینه منوره هم شته که او د حضور زیارت هم دی هلته که او دا یقین هم دی که دا ټول جهان درته ووایي چې مکه نشته او مدینه نشته او د حضور زیارت نشته او دا فرضي خبرې دي نو ستاسو په یقین کې فرق نه راځي خو چې په خپله لار شی ووینې مکه مکرمه مدینه منوره زیارت د مصطفی کې نو زړه کې به من شراح اطمینان معرفت یاد شي که نه شي یعنې یقین خو درته اول نه حاصل دی نو دې ته اضافه وایي په مراتبو د یقین کې په سترګو لید نو د مدینې منورې او د مکې مکرمې په لیدو سره په نفس یقین کې ستاسو فرق نه راځي ځکه یقین خو درته اوس هم حاصل دی خو چې ووینې نو زیات دغه به راشي انشراح قلبي چې دا هم بیت الله دا مکه مکرمه نو ابراهیم علیه السلام سوال د دغه جنس نه و چې خدای ته خو مړی جملې کې زما په دې یقین دی چې په خپلو سترګو ووینم تاسو هم نه دي لیدلی مړی جملې کېدل خو یقین هم دی چې مړی خدای جملې کولی شي جملې خو وینئ چې مړه شي ساه ورکړي نن جملې چې اسکي سال له مړی او ورسره ناست مې کله چې سړی مړي خو دې نه ویلې چې مړی څنګه جملې شي دا تاسو یو قسم نه دی لیدلی ابراهیم علیه السلام سوال کې څه شک نو خو احتمال پکې دا چې څوک د ده د دې سوال نه د ده شک ټوب معلوم نه کړي چې د ده جوړې د خدای په قدرت کې شک و نو خدای سوال او جواب قایم کړه د آینده دپاره چې څوک د ابراهیم علیه السلام په دې سوال څه شک شبه ونه کړي قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن د دې استدلال په اطمینان کې دی چې د ده ته خو ایمان حاصل دی خو اضافه یې راغله په ایمان د اطمینان اضافه ده په ایمان کې زیادت په ایمان کې راغی نو زما دعوه ثابت متکلمین وایي دلته خو ایمان نشته دلته خو اطمینان دی اطمینان خو اوصاف دي د یقین اجزا نه دي د ایمان یقین په اخبار سره هم راځي او یقین په سترګو لیدو سره هم راځي نو مخکې یقین د یو درجې اوس یقین ورته زیات شو په لیدو یې ولیده وی زمون دا جګړه خو په دې کې نه ده چې اطمینان کې یا په اوصافو د ایمان کې زیاتې کمې راځي که نه راځي خو راځي د جبریل علیه السلام ایمان ته زمونږ ایمان نشي د ابوبکر صدیق ایمان ته زمونږ ایمان نشي سره دی چې اجزا د ایمان ټولو کې برابر دي ابوبکر صدیق چې څه مني هغه مونږ هم منو الحمدلله داسې یو عقیده نشته چې ابوبکر صدیق یې مني او مونږ یې نه منو نه چې څومره څیزونو باندې ابوبکر ایمان دی هغه زما هم ایمان دی خو زمونږ ابوبکر ته ایمان نشي مونږ په لس روپو هم بدلېږي دنګاډول دی د نسواري کړي بس ایمان او د ابوبکر صدیق حضور پاک وی ترمذي شریف کې به راشي که د ابوبکر صدیق ایمان په یو چابه کې کېښودی شي او د ټول امت ایمانونه په بل کې کېښودی شي نو لرجح ایمانو علی ایمانهم جمیعا د ټول امت د ایمان نه د هغه ایمان قوي دی خو اجزاو کې خو فرق نشته
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। यो औसाफ तो ईमान दी, यो अज्जा दे। अज्जा द ईमान के फर्क राना यानी मोमन बिही की, मोमन बिही की के इजाफा रातन द हुजूर जमाने पूरे खास है, लेकिन नवी नवी शराय बरातल और द हुजूर नफस को इस्तिकबाल द ईमान ना है। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम न सनवी अकीदा निस्ते चिमुंदी पे उस ईमान दो न सहाबा न दियात। वक़ाल मुआज़ इब्न जबल फ़क़ीह द सहाबा दी हौजन वही अपने शागिर्द अस्वद इब्न हिलाल प्रस्ताव से बाशिर की लिख दे ईमान नो दाहो अर्सो के दिल बदाह मालूमी ची मराद ते नौस ईमान न याद है, मराद ते ने इजाफा पे ईमान की याद ईमान अखबार ले लेकिन ची दा खुदे जिक्र को, दा खुदे सिफात रायत को, दा खुदे हुजूर रायत को, दा क़यामत खबरों को, दा जन्नत और दोज़ख खबरों को ची ईमान की इजाफा राशि नो मिन साअतन माना यज़दाद ईमानुना साअतन ची जमन ईमान लिख साथ दिया कि ईमान है खुशता सहाबी दे मेरे ईमान को नहीं आ रहे नंबरात ची नो मिन साअतन यानी नज़दाद ईमानना ईमान लग जियाद को बज़िक्र द खुदे सा ताज़मत और कुदरत द खुदे सा पयादोल द आखिरत और द हिसाब और किताब सा ईमान ताज़श न चूंकि सरीह नो नुरस्ती जिक्र का नो मिन साअतन माना मुतकल्लिमीन वही नुजद्दिद ईमानना तजदीद द ईमान को खबर द ईमान वो ची ईमानम ताज़श न दा हो ताज़गी दे पे ईमान की कुव्वत और ज़ौक़ तराजे दे सजुस को पके न ज़ियादती शेवे जिक्र द खुदे द आखिरत द क़यामत द खुदे द हिसाब दे कि कोई जुज़ ज़ियाद न शो ची मख्के न पे ईमान नो और उस पे ईमान ना आवे अज्जा हमारी खुद दोबारा याद के ची ताज़शी कुव्वत तराशी सड़ी ची मर्दान तराया देखो ईमान कवी की मुतकल्लिमीन वी लियन तक़व्वा ईमानना लिनुजद्दिद ईमानना और दी हुई नो मिन साअतन नज़दाद ईमानना साअतन खुद लफ्ज़ द ज़ियादत का बज़ाहिर लफ्ज़ द क़ुव्वत नो मिन साअतन के द्वार एहतिमाल। वक़ाल इब्न मसूद अब्दुल्लाह इब्न मसूद अफ़क़ह द साहब मां पे मुआज़ इब्न जबल और इब्न मसूद द अफ़क़ह द साहब हाफिज़ इब्न क़य्यम यो किताब लिखली कज़ान लम्बा है पसलूर जिल्दुन इलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन मुफ्तियान व तब्दील द खुदे द तरफ़ा कि गोर एहतियात का पर मसाइल द फ़िक़्र के यो दा किताब आला दे इलामुल मुवक्किईन यो मदारिजुस सालिकीन यो ज़ादुल मआद दा कुल किताबुन यो अल जवाबुल काफ़ी और हाफिज़ इब्न तैमिय्या किताबुन की मिनहाजुस सुन्नह और जवाब सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह पसलूर जिल्दुन की नूर किताबुन फ़ैदामंद नवाई दगवाई इब्न मारतवी इलाम मुवक्किईन की दावत सहाबा किराम के दो सहाबा उछत फ़क़ीहा हर सहाबी फ़क़ीह नो दागी पर फजीलत और मुबारकिया जुदा खबर और तफक़ुह जुदा खबर फ़क़ीहान कुनो खुतबा पेश पकी फ़ुक़हा दे उछत चागी तबा बाकी खल्क़ रुजू को लपा मसाइल अईना बे तपूसुना को बे दो देर शुकी बे शपक ज़ियात उछत हमारे फारूक अली मुर्तज़ा अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुआज़ इब्न जबल उबय इब्न कअब और ज़ैद इब्न साबित पलास मिल के पता गलास को इस्तिंजा के पलास सोखत की जनावर अबे पगस ना कम देता वरोड़े न पर दो देश सहाबाओं की
انتها د فقاهت پشپگو نفاولا عمر فاروق، علی مرتضی، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب او زید بن ثابت. معاذ بن جبل افقه د صحابه دی. په آخري کال چې مصطفی حجۃ الوداع ته نو دی مخکې یمن ته لېږله، نو چې بیا راته حضور وفات شو، نو چې بیا شام پته شو د عمر صاحب زمانه کې سن 17 کې، نو شام ته لاړ، نو هلته وفات شوی. نو چې دمشق کې خښ دی، زه ورغلی یو جماعت ته لوی د هغې برنده کې د ده قبر دی او ورسره کعب الاحبار خښ دی. کعب الاحبار تابعي دی، د اهل کتابو دی، د هغه خبرې به درته بیا وکړم. او دی خو صحابي دی. ابن مسعود په مدینه منوره کې خښ دی. د حضور مبارک زوی ابراهیم النبی الکریم هغه سره 12 صحابه نږدې خښ دي، خو د دوی قبرونه نه دي معلومان شوي او د هغه خبر شته. نو زموږی معاذ ابن مسعود او معاذ خبر راغله. ابن مسعود وی الیقین والیمان کلو، یقین ایمان ټول ته وایي، یعنی پورا یقین دا ایمان دی. د دې استدلال په دې کې دی چې کله ضمیر راجع دی ایمان ته، نو یقین د پورا ایمان نوم دی. نو چې کوم شی موصوف کیږي په کل او بعد سره هغه ذو اجزا دی، معلومه ده چې ایمان ذو اجزا دی، او کوم شی چې ذو اجزا وي نه قابل د زیادت او د نقصان وي، نو ایمان یزید و ینقص. متکلمین د کله ضمیر راجع کوي یقین ته، وی پورا یقین د ایمان نوم دی، یعنی یقین د خدای، یقین د رسول، یقین د قیامت، یقین د کتابونو، د دې ټول یقین دې ته ایمان وای. نو د کله ضمیر راجع کی ایمان ته، او غي ضمیر راجع کی یقین ته. خو یو بل جز دی چې د متکلمینو هغه استدلال کمزوری کوي، هغه مخکې جز دی چې د نه ذکر کړي، الصبر نصف الایمان والیقین والایمان کله. صبر نیم ایمان دی، هلته خو نصف الایمان ورته ویلی شوي، هلته خو بل څه تاویل نه جوړېږي. بس بیا دا تاویل کی چې مراد د ایمان نه کامل ایمان دی، صبر نیم د کامل ایمان دی، او یقین پورا کامل ایمان دی. نو کلهو نه مراد کمال شو، او نصف راجع دی کمال ته. وقال ابن عمر، عبدالله ابن عمر وی دا به لراشي رستخا د حضور زمانه کې دی اول په جنگ خندق کې شامل شوی د 15 کالو، جنگ بدر او احد کې نو، احد کې د 16 کالو نو حضور وانه غشت، او خندق کې واج د 15 کالو. دیم وی صحابي مبارک دا شپږ کسان چې مرته یاد کړه کنه په فقهاو کې، د دې شپږو انتها به په 3 نفرو ده، عمر سے په علي سے په ابن مسعود. زمون د فقه حنفي بنیاد عام په دې 2 اقوال، عمر سے په ابن مسعود سے. د فقه عمر باندې کتاب د ما د عربو نه راوړی په 3 جلد کې، فقه عمر ابن الخطاب دلته په کتابخانه کې پروت دی. د عمر سے فقاهت مسائلو کې حضور ورته ملهم من الله ویلی دی که زما په امت کې محدث او ملهم من الله وینه هغه عمر فاروق، خدای حق د ده په جبه ګرځوي. د عمر سے فیصلو ته او فتوو ته چې څوک سپک ګوري نو د ایمان خطره. دا 20 رکعاته تراویح د چا نه شروع شو؟ عمر ابن خطاب. او 3 طلاقه ګرځول دا عمر سے زمانه، او ایجاب د غسل په مجرد التقاء د خطانینو دا اجماع د عمر سے زمانه کې شوی. او تکبیرات د جنازو سلور دا د عمر سے زمانه کې په اجماع شو. بعض خلک وی دی سیاسی کړی نو دا خو د تهمت راغله، دا خو دا چې عمر صاحب حلال حرامي، حرام حلالي، او غیر فرض فرض کوي، او غیر فرض غیر فرض کوي د خپل سیاست لپاره. سیاست څه شی دی؟ دویم دا چې دا خو آینده بادشاهانو ته هم دروازه کوله وکړه
چې بس دین بدلوا دا پکې بدل کدا پخوا خو به پرده کوله خوش پردې ته دې نشته ټولې تعلیم یافته دي لوسی دي ګرځي څوک ورته لاس نشي اچولی او پخوا د ښځې شهادت نیمو هغه جاهل اوس خو ټولو سکولونه ویلي دي نو شهادت یې پوره دی نو دا ټولې خبرې به اوس بادشاهانو ته لار کولاو کې چې عمر صاحب ګوره سیاستن تبدیلي یې کړي دي په احکامو کې نو تاسو هم کولی شئ سیاستن تبدیلی نو چې څوک درې طلاقه یو ګڼي او د عمر صاحب د اجماع نه مخالفت کوي یا تراویح اته رکعاته ګڼي او د عمر صاحب د زمانې نه مخالفت کوي یا تکبیرات د جنازې څلور نه زیات وي یا قرات پکې شروع کی پزورا یا الحمد یا نور خبره نو دا د فقاهت د عمر ابن خطاب نه مخالفت ته دا په خپل ځای کې راشي په ورته اجماع نه وي نو توبه باسه د خلفاء راشدینو چې خدای او رسول الله د اتباع حکم کړی عین مخالفت مکه عده چې صحابه ورسره ټول یو څوک ته مخالفت نه کوي او تر پاسه ته مخالفت کوي کو جابودي وقال مجاهد ابن عمر سے وہی لا يبلغ العبد حقیقت التقوی کمال تقوی ته څوک نشي رسیدي کامل متقی نشي جوړېدی هغه سره چې څوک پورې حتی یدا ما حاکه فی الصدر چې څوک پورې پریښیني هغه خبرې چې د هغې د وجې نه د ده تلوسه پیدا کېږي شک او شبه پیدا کېږي په سینه کې یعنی شکي څیز هم پرېږده هلې به متقي کېږي چې کوم څیز کې شک شبه راځي نو هلې به کامل متقي کېږي چې هغه مونه کړي حرام قطعي خو هر څوک ترې ځان ساتي مثلا خو چې کوم کې شبه یي د حرامو هغې نه هم ځان ساته حتی یدع ما حاک فی الصدر علی متقی کی کامل متقی چې پریدي هغه شي چې د هغې نه خلجان وسوسه شک شبه په سینه کې پیدا کېږي چې هر حرام ني نو د دې مطلب داسې شو لکه عام علما وایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک شکي څیز پرېږده یقیني څیز باندې عمل کوه یو څیز کې شک راغی مې کوه حلال لکه حرام نه مې کوه اجتناب کولی نو ګوره د دې استدلال په حقیقت تقوا کې دی تقوا د ده په نه چونکې ایمان دی او حقیقت نه مراد کمال دی نو کمال ایمان تعالی سره رسی چې شکی څیز نه هم ځان وساتي دا ما یریبک الی ما لا یریبک کوم څیز کې چې اختلاف راغی اختلافي نه هم ځان ساته زما استاد مالکیه پرون چې مې خبره کوله شیخ محمد امین شنقیطي رحمه الله مسجد نبوی کې بناستم په لیکل به کول ما هغه ځای کې بناست چې د حضور زمانه کې مسجد انته په برجو لیکلي دي هغه حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم د حضور د زمانه د جماعت دغه حد په برجو کې ګوره عام خلک پینې پیږي نه هغې ته د چا خیال نو دې به هغه ایسا کې کېناسته کنې جماعت خو ډېر لوی شوی دی ځکه علماء خلاف دی چې حضور وی الصلاة فی مسجدی هذا تزید علی ما سواه بألف صلاة زما دی جماعت په دې کې څوک مونځ کوي د نورو جماعتونو نه په زر چند روان دی نو دلته دوه څیزونه جمع شوي دي اسم او اشاره صلاة فی مسجدی هذا زما په دې جماعت دی کې چې څوک مونځ کوي نو د زرو مونځونه نو څوک تقلید چې مسجد در ورکوي نو د حضور جماعت چې څومره لوی شي نو هغه ټول مسجد النبي دی حکم او فضیلت یو شان او څوک وایي دا فضیلت خاص دی په هذا پورې تغلیب اشارې لره ورکوي نو مشار الیه ته اشاره کړې ده نو د حضور په زمانه کې چې کوم مشار الیه هغه ته مراد دی نو اگر چې دا قول ضعیفه دی علماو دغه کړی ده ځکه خلفاء راشدین اضافه کړې ده مخکې او وروستو او هغوی په لومړي صفونو کې مونځ کړی دی چې خارج دا مشار الیه نه خو بیا به م هغه احتیاطاً وایي زه احتیاطاً په دې حصه کې مونځ کوم چې هغه فضیلت راته حاصل شي په اتفاق د علماو سره دومره محتاط اوس هم که تاسو لاړئ که نه او ځای درته میلاویږي نو په هغه زړه حصه کې مونځ کوئ
یقینا داخل کنه عام علماء ټول مسجد نبوي هغه فضیلت خدا حاضر او مسجد بار جمع شوی دي څوک تغلیب اسر نه ورکی څوک تغلیب شعر نه ورکی. اوس یو بل مثال استاد سے بخکار نتال ته یو وادي اقول ورته وای او بدی دندې مدینه منوره کې داسې د حرم د حدونو نه بار د احد نشپګو ملا با موږ هم ورته مالته د مجمع کېږي د سیند د دریا د باران او نه یو ښکار دی پکې کمترې دي دغه دي نور شیان دا به ښکار نه وي زه چې جمدې ښکار نه راوړم زه الان کوم بیا راوړم موټر کې ما ته وایي لکه زما ورسره ډېر محبت او تپوسونه به مې کوم وایي زه احتیاط کوم وایي اگر چې زمونږ مذهب کې دا ده چې ښکار دې ونیوه نو جمدې هم که راوړې الالولی شي په حرم کې دنده خو یې مذهب حنفي کې دا ده چې جمدې ښکار دې راوړم بیا الالولی نه شي نو زه الان راوړم چې خروج د خلاف نه وکړم نو مخکې به الان که بهر نو الان به راوړم ځکه وایي دننه احناف وایي چې حرم ته د دننه ښکار راوړه جمدې نو دی به نه الاله ځکه هلته ښکار کول او الالول بند دی او زمونږ مذهب کې دا چې ښکار دی نو د ښکار حیثیت یې ختم شو دی اهلي حیوان شو لکه چرګه الالوه په مدینه کې والالوه میخه الالوه خو ښکار نو دوی ته دا کمال تقوا وه نو ابن عمر صاحب وایي لا یبلغ العبد حقیقت التقوا نه رسېږي انسان کمال تقوا ته چې څو پورې شکي څیز نه هم ځان نه ساتلی شکی مکه دومره علماء احتیاط کړی نو د دې استدلال په تقوا کې دی چې څوک کمال تقوا ته رسي څوک نه رسي چې چا شکی سړي پرېښود دی کمال تقوا ته ورسېد چې چا د شکی څیزونو ارتکاب وکړ دی کمال تقوا نه لري او تقوا ایمان دی نو ایمان کې یو کامله درجه شوه یو ناقصه شوه او کمال و نقصان دا تابع د ترکیب دی الایمان قول و فعل یزید و ينقص ثابت شو خبر ته استدلال په دې بنا چې تقوا ایمان څه شي یو شي او متکلمین خو جدا جدا وي. وقال مجاهد بن جبر دا د ابن عباس خصوصي شاګرد دی د ابن عباس نه چې کوم صحیح تفسیر نه خلې هغه د مجاهد په واسطه او د سعید بن جبیر په واسطه دی او د اکرامه چې په قرآن او په بخاري مسلم کې دي او د کتابونو کې چې کوم تفاسیر او اقوال د ابن عباس نقل کېږي دا پوره قابل اعتماد نه دي که په صحیح سند نقلي نو صحیح ده او که په صحیح نه ځکه دا مشهور مصحف ابن عباس چې چاپته تفسیر دا ضعیفه ده. دا محمد بن صاحب بن یزید کلبی پر روایت دا مقاتل ابن سلیمان ده مقاتل ابن سلیمان ضعیفه ده او دا بل متهم ده بالکذب دیکی برطوی اسمانون دا برجدو ده و مسمان ده ده و تمدار و دا خبری پکی ادھے تفاصیرو کی دا نقل ده حضرت امام احمد بن حنبل وی دروشیانو کی بدیر احتیاط کے ذکر دے کی موضوعات دروغ کاذیب و ضعاف دیر ده یو پا تفاصیرو کی یو پا جنگی واقعات تاریخ کی او درین پا واس کی واعظینو کتابونو کی ما حب و دم بے جمع کرے دانے سر موضوعات پا بیان کی بھی تھا دے کی بے احتیاط کا تفاصیرو کی روایت ذکر کئی اخابر روح البیان معنی دیر اخبر بیانی روایات بانے اعتماد نشتا روایت دے ابن کثیر خری اگه باندې علماء تنقید کې لګوي متساهل هغه په نسبت د نور ټول مفسرین او علاوه ځکه محدث او د اصول او د قواعد او د حدیث نه خبر دی. ابن کثیر روایت لګزیات قابل اعتماد دی. ځم نمبر د روح المعانی ابن کثیر شافعی دی او روح المعانی حنفی دی. روح المعانی د سفیان کلامونه ذکر کړي په اخر کې روح البیان هم د صوفیانو ټوله مصنوعي پکې راوسته
فوائد نجمیه کې دا فوائد نجمیه د تصوف څخه کتاب مجاهد ابن جبر پر رااله. مجاهد ابن جبر دا د مکی تعبیر په مکه مکرمه کې وفات شو په حالت د سجدې کې په 9 هجری کې یو کم سل په سجده کې وفات شو. دی وی شرعنت من الدين مع وصابي نوحا اوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس الشرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دا دوا آیات دی. نو دا یو دلیل دی که دو دلیل دی. نو علماء په دوارو طریقو بیان کوي. دا اول خلاصه دا چې دا دوار آیتونه مجموعه یو دلیل دی. نو رنبی که دا وی چې پیغمبره تا ته زه وصیت کوم، خدای درته وصیت کوي مشروع کړی دی ستاسو لپاره دین یو هغه د نوح علیه السلام دین هم دی او ستا هم دی او شریعتونه مختلف دي او د هر یو دین هم یو دی شریعتونه مختلف دي. شریعتونه فرعي احکامو ته وایي او دین نه مراد دلته عقاید دي. نو عقاید د انبیاو کرامو یو دي او فرعي احکام بدل دي. د دې دوه آیتونو دا معلومه شي چې دین ایمان مرکب دی د دوه قسمو څیزونو نه، د عقایدونو او د فروعونو. او چې کوم شي مرکب دی د عقاید او فروعونو هغه کې زیادت او نقصان نه دی. نو یووالی د لومړي آیات نه معلوم شو، اختلاف د دویم آیات نه معلوم شو. لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. منهاج معنی سبیل او شرعت معنی سنتا. دا لفظ نشر غیر مرتب دی. سبیل د منهاج تفسیر دی او سنتا د شرعت تفسیر دی. لار د عمل او احکام، لار د تطبیق. نو دا یو دلیل دی یا دوه دي. نو اول می درته یو بیان کړ. د دوه آیتونو دا معلومه شوه چې دین د انبیاء کرامو یو دی، شریعتونه مختلف دي او دین عبارت د څه نه دی؟ د عقایدو نه دی. نو په مجموعه ایمان کې دوه قسمه شیزونه راغلل، عقاید راغلل او فروع راغله. او چې کوم شي مرکب وي د عقیدې او د عمل نه، قول و عمل ثابت شو، او هر شي چې مرکب وي هغه یزید و ینقصو ثابت شو. ما ته صریح دی ګوره دی لري پیسې الله به مدا چې نه دا جدا جدا دلیل دی. تا ته مې وصیت کړی د دین، هغه دین چې نوح علیه السلام ته د هغې وصیت کړو. او دین کې اصول هم داخلي او فروع هم داخلي په اتفاق د علماو سره. او دین مرکب دی په اتفاق د علماو سره. او دین قابل د زیادت او د نقصان دی په اتفاق د علماو سره. او ایمان او دین د ده په نظر یو شی دی. نو ایمان څه شی شو؟ ما ورته استدلال په دې بنا دی چې څه دی ایمان او دین یو. متکلمین فرق کوي، دین مرادف د اسلام سره وای او ایمان د هغې نه جدا وای. ایمان وی بسیط دی، دین او اسلام مرکب دی لکه اسلام. نو دین او اسلام مترادفین وی او ایمان نوم د عقیدې وی فقط. او د ده بنا د استدلال په دې ده چې ایمان دین اسلام دا ټول یو څیزونه دي. بیم شرعتن بیم دلیل دی، هر یو دا جدا آیات دی. ولکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. هر یو د پاره مناره د عمل او احکام جدا را لېږلي دي. او دا نو شریعت کې خو مختلف فروع داخل دي په اتفاق د علماو. او شریعت او ایمان یو شی دی. نو چې په شریعت کې فروع داخل شي نو په ایمان کې داخل شي. او شریعت قابل د زیادت او د نقصان دی، نو ایمان هم قابل د زیادت او د نقصان. نو دین آیات جدا دلیل شو، شرعتا جدا دلیل شو. دواړه دی مترادف وي د ایمان سره او دواړه مرکب دي په اتفاق د علماو. نو ایمان هم مرکب شو او قابل د زیادت او د نقصان شو. نو استدلال بنا په دې دی چې ایمان عین دین دی او ایمان عین شریعت دی. ودعاؤکم ایمانکم. بعد نسخو کې دلته باب لیکلی خو باب دلته نه جوړېږي ځکه رستو حدیث د هغې سره مطابقت نه لري. نه دا تتمه د هغې دلایلو ده. دا آیات کې ښه د آیات یو جزء راواخیست خو نس نه دی، نو ځکه یې جدا کړه. خدای پاک وایي سورت فرقان کې 19 پاره کې قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آیات درته یاد شو؟
ना होते शुक्र दुआओं जिक्र जनता मोते दुआओं ईमान दा दुआ लफज द आयात द सूरत फुरकान तफसीरी पस सराव का ईमान सरा आयात दाखिल कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम खुदे इस्तासु सफर वाले रिक्स्तासु दा दुआ गाने नवे फकत कज़्ज़बतुम कनी तासु को तकसीब करे फसौफ यकुम लिज़ामा जरूर चे अज़ाब बलाजिम शिपतासु नाजिल बशिपतासु من तफसीर की दा नकल दी कि लौला दुआओकुम लौला ईमानुकुम दुआ तस्वीर शो ईमान और दुआ अमल लिखा अकीदा दा अमल तस्वीर शो ईमान नाल ईमान कौल व अमल साबित शो और पर दुआ की ज़ियादती कमी राजी के ना न पर ईमान की ज़ियादती कमी राजी न इस्तिलाल पदा कुछ दुआ तो ईमान में शो आयत माना दाशा लौला दुआओकुम ईमानुकुम लौला ईमान बालिकुम ठूल ईमान नो औड़े खुले काफिरानो तवई कदा दबाजु ईमान पतासु केनवे न माम पठूल आदाब नादिल करे होतासु नदी मोमिनानो लवजे न बची कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम लौला ईमानुकुम यानी लौला ईमान बालिकुम कतासु के बाद मुसलमान ने मां बदरबान आजाब नादिल करे ददेश इस्तिलाल पदे की ये दुआ ते ईमान वेले शो और दुआ अमल देनो अमल ते ईमान वेले शो और पदे अमल की ज़ियादती कमी राजी पर ईमान की ज़ियादती कमी राजी नाल ईमान कौल व अमल यजीद व यनक़ुस मुतकल्लिमीन में पे इतलाक के हम टूल शरीको अमाल ते ईमान वेले की द कबीले दे इतलाक द सबब न प मुसब्बब ईमान सबब दे अमालो ने इतलाक की और द कबीले दे इतलाक द मुक्तजी न प मुक्तजा और द कबीले दे इतलाक द असल न प फरा इतलाक के तवसुरा दा जरूर न छि द कबीले दे इतलाक द कुल नदी प जुस ईमान कुल दो दुआ दा वे जुस ना दा द कबीले दे इतलाक द मुक्तजी न प मुक्तजा द असल न प फरा द सबब न प मुसब्बब बस कुछ بعض مسائل به بیرستو وي فسړي دې نه شرب خمر کې مرشي مسلمان دی ښا زموږ د اهل سنت د عقیده چاوي د حضور لفظ څنګه دی حضور معنا حضرت حاضر معنا نه حضرت معنا جناب والا نمونږ حضور په معنا د حضرت له جناب له او نبی کریم ته حضرت ویل کی حضور معنا حاضر نه حاضر معنا غلطه بعض متکلمین دا اللہ دا وہ صفاتنا علاوہ نور صفات سمجھ دا غلطه ده صفات درې قسمه دا ورته بیان کړ صفات ذاتی وي ودي د نور ته صفات افعال وي د حرم څومره حد دی ما ته هو د مکی مکرمه له طرفه کې دي نو نه ملا چې فاصله پاتې شي نو حدیبیه شروع شي مالته در اخر شکل دی او بیا مزدلفه مشرق طرف ته مزدلفه حد دی مزدلفه نه اخوا حرم لګي او په شمال طرف ته تنعیم حد ټول سرور او طرفونو ته دغه لګېدلې نخې ما توصیه نه چې څومره فاصله ټلویزیون خبره دماغ سترګې سوځي څنګه کا تر اخر انجوان حدثنا وایا ها سند متصل زم چې د صحابي نوم راشي په اخر کې نور رضی الله عنه ورسره پکار ذکر خدای پاک د صحابه بیان چې کوي نور رضی الله عنهم ورضوا عنه دا ورسره وایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه
پرون موږ د ترجمې د کتاب الایمان د اول ترجمې نه فارغ شو. دو شیانې پکې ثابت کړو. یو دا چې د ایمان حقیقت قول او فعل او عقیده ده. دویم دا چې قابل د زیادت او د نقصان ده. دا د محدثینو کرامو مسلک دی او اصح مسلک دی بلا غبار. د دې اثبات دپاره اته دلایل ذکر کړه د قرآن شریف او 15 آثار د تعلیم. ترجمه ختم شو. اوس حدیث ته غوږ کېدی. به حدیث شریف وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان كرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. یو درو مباحث ته خیال لرئ په حدیث شریف کې چې په خپل لیکي هغه درته یادېږي. ګورې دا یاد لرئ. په دې لیکل سړي ته نه یادېږي، خپل یادېږي. نو که دا غواړئ چې موږ محدثین شو الحمدلله او مستقبل کې میدان د عمل ته وځو، نو ګورې حدیث بنیادي علم دی. ټول مسائل په دې بنا دي، بحثونه